یا مسله درته بله وایم، کلي کې چې کوم کسان مړه شي نو هغه ته دومره علم نه وي، علم ورسره دومره نه وي چې دوی له غسل به څنګه ورکوي، مړي له به غسل څنګه ورکوي او دا به دفنوي څنګه او دا مسایل یاد ساتئ. ډېر کسان داسې دي چې مړي له چې کله وفات شي نو د هغه نه چې کوم دی دا زرینه ویښته چې کوم دي دا واړه کوي خورئ، دا نه دي پکار، جایز نه دي، صحیح ده. د هغه نوکونه شو واړه کول دا هم نه دي پکار، جایز نه دي. خو د هغه ویښته چې کوم دي واړه کول دا هم جایز نه دي، دا به نه کوي. غسل چې کوم دی غسل به ورکوي. د هغه نه بعد چې کوم دی جنازه خپل کس ته پکار ده چې په خاندان کې هغه ته پکار ده چې په خپله وله جنازه وکړي. یاد ساتئ کو خپل کس خانداني کس وله جنازه وکړي د هغه زړه کې چې کوم دی یو درد دی هغه الله سره کنیټي، مطلب چې څه په زړه کې راځي جړا راځي په څنګه هم چې مونځ کوي نو الله رب عزت د هغه دوا خامخا قبلوي. خو بل یو کس دی هغه وله جنازه وکړي ټیک ده، خو هغه په زړه به پې دومره خفه نه وي څومره چې په خپل خاندان کې کس خفه وي، چې په خپل خاندان کې په یو کس خفه وي او هغه الله دا درود شریف وایي، نبي علیه صلات وسلام باندې درود شریف وایي، د مړي لپاره دوا وایي، د الله رب عزت دا ثنا وایي، نو د الله به د هغه دوا نه قبلوي چې زړه کې دننه جاړي چې پلانکې کس لاړی. نو خپل خاندان کې کس ته پکار دی چې جنازه وله پخپله وکړي، پخپله وله غسل ورکړي، دا هر یو کس ته پکار ده. نن سبا وګورو چاره جنازې مونځ نه ورځي نو زده کول پکار دی. علماو سره کښېني چې دا ورته زده کړي، دا داسې د دیندارو کسانو سره کښېني چې ټول هر څه ورته زده کړي. دا خو داسې نه ده چې یو ملا به زده کوي، ملا به جنازه ورکوي، ملا به چې کوم دی غسل ورکوي. نو هر یو کس ته پکار دی چې غسل هم ورکړي، بېرته وله دغه هم وکړي، په خپل جنازه هم وله وکړي، هر یو شیز وله په خپله وکړي. خاندان کې پکار دا نه چې ملا یې وله وکړي